اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیسن نمبر 18 دی 10 کلاس فزکس کې او پیج 45 46 47 په دې باندې چې کوم ټاپک دی دغه به مونږ نن وایو. نن زمونږ ټاپک دی آډیبل فریکوینسي رینج. ټاپک شروع کولو نه مخکې که تاسو زمونږ چینل لا نه یې سبسکرایب کړی نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هره ویډیو چې د پښتو ټیوټر د طرف نه تاسو ته میلاویږي نو هغه لایک کړئ. تھینکس. آډیبل فریکوینسي رینج د انساني کان چې دی نو دا د یو خاص حد نه زیات او د یو خاص حد نه کم فریکوینسي چې ده هغه اوریدی شي. دغه حدود زموږ سره دي رینج یعنی 20 هرتز نه واخله تر د 20 کیلو هرتز پورې. د 20 هرتز نه د 20 کیلو مینس 20,000 د 20,000 هرتز پورې په دې رینج کې چې فریکوینسي نو یو نارمل هیومن ایر دغه فریکوینسي اوریدی شي، دغه ساوند اوریدی شي. د 20 هرتز نه چې کله فریکوینسي زموږ سره لیس دین 20 هرتز وي نو داسې قسمه ساوند ته موږ انفراسانیک وایو. انفراسانیک چې د 20 هرتز نه کمی هغې ته انفراسانیک وایي او د 20 نه د 20 کیلو هرتز پورې دې رینج ته موږ آډیبل فریکوینسي وایو. دا د انسان دپاره آډیبل ده. نور انیملز چې کوم دي د هغې دپاره دا بیا مختلف رینج دی. آډیبل فریکوینسي رینج د نورو زناورو دپاره انیملز دپاره مختلف دی خو د انسان دپاره د 20 نه 20 کیلو هرتز پورې دا آډیبل فریکوینسي رینج دی. د 20 هرتز نه چې کومه فریکوینسي نو هغې ته موږ انفراسانیک ساوند وایو او دغه شان که فریکوینسي زموږ سره ګریټر دین 20 کیلو هرتز دا وي نو بیا دې ته الټراسانیک وایو. الټراسانیک بعضې انیملز چې کوم دي د هغې دپاره که مونږ فریکوینسي رینج ووایو آډیبل فریکوینسي رینج نو هغه زموږ سره د انسان د دې نه مختلف دی. لکه مثال په طور ایلیفینټ چې کوم دی د دې لپاره آډیبل فریکوینسي رینج چې دی هغه د 17 هرتز نه واخله تر د 10.5 کیلو هرتز پورې. په دې رینج کې ایلیفینټس چې دي نو هغه ساوند اوریدی شي. که موږ د کیټس خبره وکړو نو کیټس د 55 هرتز نه واخله تر د 79 کیلو هرتز پورې. په دې رینج کې د 55 نه واخله تر د 79 کیلو هرتز پورې چې کوم فریکوینسیز دي د ساوند نو هغه اوریدی شي. دغه شان که موږ د ډاګز خبره وکړو نو ډاګ زموږ سره د 67 هرتز نه تر د 45 کیلو هرتز پورې. په دې رینج کې 67 هرتز نه واخله تر د 45 کیلو هرتز پورې په دې رینج کې ډاګز
چې دی نو دا ساوند فریکونسي اورېدی شي. دې نه علاوه بیټ چمګادړ چې کوم دی نو دا زموږ سره د 1 کیلو هرټز نه تر د 200 کیلو هرټز پورې په دې رینج کې بیټس چې دي نو هغه ساوند فریکونسیز اورېدی شي. دا د یو څو کوم چې ستاسو کتاب کې استعمال شوي دي نو د دې دپاره د فریکونسي رینج دی. خو زموږ سره زیات اهمیت د انسان دپاره چې کوم آډیبل فریکونسي رینج دی چې هغه د 20 هرټز نه واخله تر د 20 کیلو هرټز پورې یعنی 20,000 هرټز پورې چې کومه فریکونسي ده آډیبل رینج نو په دغه رینج کې انسان ساوند فریکونسي اورېدی شي. اوس مونږه خبره وکړه چې د 20 هرټز نه فریکونسي کمی F less than 20 هرټز نو دې ته مونږه انفراسانیک وایو. انفراسانیک ساوند ویوز چې کوم دي نو دا الیفنټ هم زموږ سره انفراسانیک ساوند ویوز پیدا کولی شي او الیفنټ په دې انفراسانیک ساوندز باندې خپل کمیونیکیشن کوي، رابطه کوي د بل یو الیفنټ سره. الیفنټ دا کمه فریکونسي یعنی انفراسانیک ساوند فریکونسي دا پیدا کولی هم شي او بیا یې ډیټیکټ کولی هم شي، یعنی سورس ریسیور دواړه ایبیلیټیز په دې کې شته دی. نو تقریبا د 10 کیلومیټر فاصلې پورې دا خپل میسج چې دی نو هغه بل الیفنټ ته منتقل کولی شي. خو د دې کم لاوډنس چې دی نو لاوډنس 117 ډیسیبل دا ډېر زیات لاوډنس دی. 117 ډیسیبل لاوډنس باندې دا خپل میسج چې کم دی دا بل یو الیفنټ ته تقریبا د 10 کیلومیټر لرې فاصلې پورې خپل میسج چې دی هغه کنوی کولی شي. دې نه علاوه ویلز چې کم دي نو هغه هم هغه بیا د دې نه هم د زیاتې فاصلې پورې زرګونو کیلومیټر فاصلې پورې خپله دغه چې دی میسج هغه بل ویل مچھلی چې ده هغې ته منتقل کولی شي. د دې نه علاوه زموږ سره په لاوډ سپیکرز کې بعضې لاوډ سپیکرز چې کوم دي ووفر سب ووفر نو په دغه کې هم انفراسانیک ویوز ساوند ویوز چې دي دا پیدا کیږي. بیا زموږ سره بعضې هیومن پروسیسز چې موږ روزمره زندګۍ کې مثال په طور یو غټ انجن دی او هغه چلیږي نو د دغه انجن چلیدو سره انفراسانیک ویوز ساوند ویوز چې کوم دي دا پیدا کیږي. نو زمونږ په غوږ کې خو دغه صلاحیت نشته، دغه سنسیشن نه پیدا کوي چې هغه زمونږ سره انفراسانیک وي، نو زمونږ غوږونه خو نشي دغه کولی. خو بل داسې آله چې په هغه انفراسانیک دپاره سنسټ وي نو په هغې باندې مونږ د دې ډیټیکشن چې کوم دی نو هغه کولی شو. د ارتکویک په دوران کې هم انفراسانیک ویوز چې دي دا پیدا کیږي او د دغې منیټرینګ بیا ساینټسټ کوي او د دغه نه د زلزلې متعلق چې کومه مطالعه کوي نو دغه تی کولی شي. د دې نه علاوه په میکینکس اف هرټز د زړه میکانیک د دې فنکشن سټډي کولو دپاره ساینټسټ چې دي نو هغوی
انفراسانکس ویوز چې دي دا استعمالي او بیلسټو کارډیوګرافي چې ورته وایي د زړه فنکشن سټډي کولو دپاره د هغې ټیسټ کولو دپاره بیلسټو کارډیوګرافي دغه استعمالیږي او په هغې باندې د زړه متعلق چې نارمل فنکشن دی یا ابنارمل دی نو د دغه سټډي کولو لپاره هم انفراسانک ویوز چې دي دا استعمالیږي. بیا بل زموږ څه الټراسونیکس چې کله فریکونسي د ساوند ویوز ګریټر دین 20 کیلو هرټز وي نو دا زمونږ په نارمل هیومن ایر کې خو سنسیشن نشي پیدا کولی خو د ډیرو مقاصدو لپاره دا الټراسونیک ویوز چې دي ساوند ویوز دا استعمالیږي نو دې ته موږ الټرا ساوند ویوز وایو. الټراساوند یا الټراسونیک ورته وایي. الټراسونیک مخکې انفراسونیک چې د 20 هرټز نه کمی د 20 کیلو هرټز نه 20,000 هرټز نه سیوا فریکونسي چې ده د ساوند ویوز نو هغې ته بیا الټراسونیکس وایي. الټراسونیک یا الټراساوند ورته وایي. د الټراسونیکس یا د الټراساوند هم زموږ سره ډېر زیات اهمیت دی. په انیملز کې بیټس چمګادړ چې کوم دی نو دا الټراسونیک ساوند پیدا کوي یا الټراساوند پیدا کوي او دغه ساوند مخکې لاړ شي دلته چې کوم د پرې شکار انسیکټس وغیره دي د هغې نه ایکو وکړي مطلب بیرته وتمبیږي ریفلیکشن وکړي او بیرته دته راورسي نو په دې بیټ کې بیا دا صلاحیت هم دی چې دغه خپله الټراسونیک کم فریکونسي چې پیدا کړې وه هغه ریفلیکټ شوه بیرته یې ډیټیکټ کولی هم شي. صرف پیدا کول نه دي بلکې بیرته د هغې ډیټیکشن هم کولی شي. نو بیرته چې دی بیټ ته دلته دغه فریکونسي راورسي نو د دې نه دا رینج معلوموي. الله تعالی په دې بیټ کې دومره صلاحیت ایښودی دی چې دغه د معمولي ټیم دپاره کومه فریکونسي دا ریلیز کړي الټراسونیک ویوز ریلیز کړي هغه د یو انسیکټ وغیره نه ریفلیکټ شي او واپس چې دې ته راورسي نو دا یې بیرته ډیټیکټ کړي او خپله اندازه درته دا ولګي چې په دومره فاصله باندې دغه پرې یا شکار چې کوم دی هغه په دومره فاصله دی. دغه شان زموږ څه دې پروسس ته دا کوم دغه چې د بیټس استعمالي دې ته ایکو لوکیشن وایي. ECHO د شکار دپاره هم دا ایکو لوکیشن دغه کې استعمالي او دغه شان د مخامخ دیوال دی یا ونه ده د دې بیټس ته مخامخ راځي د خپل موشن په دوران کې نو د هغې اندازه ورته هم د دې ایکو لوکیشن نه لګي. دغه شان بعضې انسیکټس چې کوم دي نو په هغې کې داسې سیلز الله تعالی پیدا کړي دي چې هغه د الټراسونیکس ساوند چې کوم دی الټراسونیک ویوز چې کوم دي د هغې ډیټیکشن کولی شي. نو هغه انسیکټ چې کله د دې بیټ والا د الټراسونیک ویوز هغو ډیټیکټ کړي ډیټیکشن یې وکړي نو هغو ته پته ولګي چې خطره ده نو هغوی د خپل ځان بچاو کولو لپاره په سزې کې پټیږي. دغه شان ویلز او ډولفین کم مچھلي چې دي نو هغه هم د کمیونیکیشن دپاره نه دا الټراسونیک ویوز چې دي دا استعمالوي. د انسان دپاره د دې څه اهمیت دی
نو په میډیکل کې هم د دې ډېر زیات اهمیت دی او دغه شان په ډیفنس یا دفاع کې هم زموږ سره دی زیات اهمیت دی. نور په انډسټریز کې هم زموږ سره دی زیات اهمیت دی. یو اټومیټک ډور اوپنر د اټومیټک ډور اوپنر کې الټراسانیک ویوز استعمالیږي چې د دې نه کم ویوز خارجیږي مخامخ چې کم انسان انډیویجول دې له مخې له راشي د هغې نه ریفلیکشن وکړي او بیا ریسیور هغې ته لګېدلی هغه ریسیو کړي نو دغه ته دروازه کولاو شي. نور ماشین دغه هغې ته خپل پوره سیسټم لګېدلی نو د اټومیټک ډور اوپنر دپاره هم دا الټراسانیک ویوز چې دي نو دا زموږ سره استعمالیږي. بل نان ډسټراینګ ټیسټ د بعضې میټیریلز فار ایگزامپل په جاز کې چې کوم آیرن یا الومینیم وغیره استعمالیږي سټیل نو د هغې دپاره پیور میټیریل پکار دی چې په هغې کې کریک څه شیز نه وي. که د مخکې نه دغه وسپنه دغه سټیل په دې کې کریکس موجود دي نو دغه د ایرپلین دپاره یا د هلیکاپټر وغیره دپاره استعمالول چې دی دا انتهایی خطرناک دي. نو د دې میټیریل دغه وسپنه فار ایگزامپل دا یو بار دی او په دې کې داسې معمولی کریک دننه فرض که موجود دی. بهر سطح موږ ته بلکل همواره ښکاري خو دننه په دې کې کریک موجود دی. نو د دې نه الټراسانیکس ویوز په دې باندې چې کله پرېوځي او د هغې ډیټیکشن بیرته وشي نو څنګه چې ایکسره وباسي لاس مات شي بون کې څه فریکچر راشي د هغې دپاره چې څنګه ایکسره وباسي نو دغه شان د دې یو قسم له ایکسرې خو ایکسرې جدا شیز دی او دا الټراساوند کول دي. نو د دغه الټراسانیک ویوز په ذریعه باندې د دې ډیټیکشن چې دی چې په دې کې څه فلا یا څه فالټ وغیره شته دی که نشته یا بعضې میټل کې دننه هالو سپیسز پاتې شي خالی ځګونه پاتې شي نو د دې د ډیټیکشن دپاره هم الټراسانیک ویوز چې دي دا استعمالیږي چې بلکل میټیریل زموږ سره داسې چې هغه ټول ډکي میټل پکې استعمال شوی او خالی ځګونه پکې نه وي. نو داسې میټیریل د جاز او د کم غټو مشینریانو دپاره استعمالول چې دي هغه بیا استعمالیږي. د دې نه علاوه زموږ د سونر په طور باندې هم استعمالیږي. دا الټراسانیک ویوز په سونر کې ساؤنड एस ओ ना मतलब साउंड एन ना नेविगेशन ए ना एंड आर ना रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग समंदर के दन्ना فرض کا دلته زموږ سره سب میرین شپ دی په اوبو کې ډوب یو سب میرین دی ابدوز جهاز دلته چې کوم ساحل دی کوست باندې دلته دیتا یو ډیټیکټر او یو سورس او ډیټیکټر دواړه دا لګېدلي د دې نه الټراسانیکس ویوز هغه جنریټ کوي په دې اوبو ته لیږي ښکته او دغه چې د اوبو کې دننه مثال په طور شپ وغیره موجود دی سبمرین نو د هغې نه بیرته چې ریفلیکټ شي بیرته راورسي نو هغه دغه اپریټس چې کوم لګېدلی هغه یې ریسیو کړي ډیټیکټ کړي او د دغه ټایم
لیپس چې پکې څومره راغی چې د دې ځای نه دا ساوند روان شو هلته ورسېدو بیرته واپس را ورسېدو نو دغه څومره ټایم چې ولګېدو دغه ټایم دا نوٹ کی کوم آله چې دلته لګېدلې هغه دا ټایم نوٹ کی نو د هغې نه بیا په اسانۍ سره موږ فاصله معلومولی شو چې S is equal to V multiplied by T divided by 2 velocity ټایم ضرب کو بیا په 2 باندې ډیوایډ کو خو په اوبو کې ویلاسټي چې ده نو هغه زموږ سره ګورئ مختلف ده د هوا دپاره مختلف ده دلته خو ساوند ویوز چې دي نو هغه په اوبو کې سفر کوي نو چې په اوبو کې روان دی نو بیا د اوبو چې کومه ویلاسټي ده د ساوند ویوز نو بیا په دې کې به هغه ویلاسټي مونږ لګو نو د دې په ذریعه باندې د دې سونر آلې په ذریعه باندې دا سبمرین چې کوم دی نو د دې فاصله مونږ معلومولی شو چې په اوبو کې لاندې کوم سبمرین دی د دشمن ملک دغه جهاز دی بحري جهاز دی نو چې هغه په څومره فاصله باندې دی دغه فاصلې اندازه هم مونږ لګولی شو او د دې نه علاوه مونږ دا اندازه هم لګولی شو د دې نه چې دا ابدوز زمونږ طرف ته را روان دی او که زمونږ نه لرې وځي دواړه کارونه چې دي دا په دې باندې کیدی شي د دې نه علاوه بل زمونږ سره ultrasonic cleaning بعضې څیزونه داسې چې د هغې کولا وهل مشکله وي یا که هغه مونږ کولا وهون د هغې سره په هغې کې څه خرابتیا پیدا کیږي نو د دغه وجې نه د هغې دننه پارټس چې کوم دي د هغې صفایي مونږ نشو کولی د دغه دپاره الټراسانیک کلینینګ دا استعمالیږي طریقه چې مثال په طور جیولز دي زیورات دي د هغې صفایي کول دي په هغې کې واړه واړه ځګونه دي او د هغې دننه څه خیرې وغیره موجود دی نو د هغې صفا کولو دپاره دا جیولز چې کوم دي دا په یو داسې لیکوډ کې چې هغه د صفایي کار ورکولی شي په دې کې دا جیولز ورواردی او دې اوبو له وایبریشن ورکړی شي د الټراساوند ویوز په ذریعه باندې نو د دغه سره په دې کې دننه چې کوم په دې جیولري کې یا بل داسې څه مشین دی چې په هغې کې دننه څه میل وغیره جمع شوی دی نو د دغه الټراسانیکس ویوز په ذریعه باندې چې دغه فلویډ له وایبریشن ورکړی شي نو هغه ټول دغه کلینینګ پروسس چې دی هغه د دې سره ښه په صحیح طریقه باندې مکمل کیږي د دې نه علاوه الټراسانیک کلینینګ د غاښونو هم کیږي په غاښونو باندې چې کوم پلیک ماده جمع شوي د دغه د صفایي دپاره د ډینټل والا سره یو مشین چې د هغې په ذریعه باندې د غاښونو صفایي کیږي په دغه پورې چې څه پلیک وغیره نښتي نو د هغې مکمل صفایي د الټراسانیک ساوند ویوز د دې په ذریعه باندې کیږي د دې نه علاوه بل یو استعمال چې زموږ سره کیږي نو هغه په میډیکل کې یو دوه استعمال هم دي د الټراساوند چې یو زموږ سره سکینینګ کول الټراسانیک سکینینګ الټراسانیک سکینینګ تاسو کیدای شي عام طور ته مونږ الټراساوند وایو چې الټراساوند مریض له الټراساوند وکړو دغه الټراسانیک سکین یو خاص مشین دی چې هغه الټراسانیکس ویوز پیدا کوي هم او بیرته کوم چې ریفلیکټ شي هغه ریسیو کوي هم نو د دغه په ذریعه باندې د باډي دننه کوم ارګنز چې دي
د هغې یو ایمیج هلته په سکرین باندې د کمپیوټر په سکرین باندې جوړیږي او ډاکټر د هغې نه د مختلفې بیمارو تشخیص چې دی نو هغه کولی شي. یا په ګرده کې کاڼی دی یا ګال بلیډر کې کاڼی دی سټون دی نو د هغې معاینه چې کومه ده ډایګنوز کول دغه ښه په اسانۍ سره ډاکټران کولی شي. او بل زموږ سره په میډیکل کې د دې استعمال چې دی نو هغه شاک ویو لیدوټریپسي. شاک ویو لیدوټریپسي په ګرده کې چې کوم کاڼی نو په هغې باندې الټراسانیک ویوز ورواردی او د هغه ویوز چې هغه انرجیټک ویوز دي د هغې انټنسټي یو خاص حده پورې چې کوم د انسان لپاره خطرناک نه وي داسې حده پورې دغه ویوز چې په هغه سټون باندې پرېوځي نو هغه سټون چې دی هغه په وړو وړو ذراتو کې وړو وړو حصو کې تقسیم کړي او دغه بیا د یورین په ذریعه باندې د اکسکریشن قابل شي. نو نسبتاً غټ سټون چې دی هغه 2-3 ځای شي یا 4 ځای شي او دغه بیا د یورین په ذریعه باندې اکسکریټ کیدی شي. نو دا زموږ سره د الټراسانیک ساوند ویوز چې کومو د هغې اپلیکیشنز وو په روزمره زندګۍ کې د هغې اهمیت او دغه شان د انفراسانیک خبره مونږ وکړه او آډیبل فریکونسي رینج. آډیبل فریکونسي رینج د 20 هرټز نه د 20 کیلو هرټز پورې دې ته مونږ آډیبل فریکونسي رینج وایو خو دا د انسان دپاره نارمل هیومن ایر چې دی نو هغه په دغه رینج کې ساوند اورېدی شي. د 20 هرټز نه کمه فریکونسي چې ده نو هغې ته مونږ انفراسانیک وایو او د 20,000 هرټز نه بره کمه فریکونسي چې ده نو هغې ته الټراسانیک وایو. او بیا دغه شان د دواړو استعمال هم موږ ووایو. نن دپاره دومره پوره ده. چپټر تیوري خو زموږ سره ختم شوه. انشاءالله نیکسټ لیسن کې به کم نومیریکل چې ردي دي د دې چپټر هغه به کوو او بیا به انشاءالله نوی چپټر شروع کوو. پښتو ټیوټر چینل ضرور سبسکرایب کړئ او هره ویډیو چې کومه ده هغه لایک کړئ. تھینکس الاٹ.